زمنګ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې کله مو ستا یو کار سمې نه خوري، کله مو ستا یو کار برابرېږي نه، تا ته اچانک تکالیف راځي، تا ته اچانک مشکلات راځي، دغه رنګ ستا حاجات د پوره کېږي نه. په داسې کړکېچنو حالاتو کې دا وظیفه صرف سل پیرو کوي، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول حاجات د پوره کړي، الله پاک به ستاسو مشکلات ختم کړي. څومره چې کارونه داسې دي وران دي یا خراب دي او دا سر ته رسي نه، یو کار شروع کې په مس کې پاتې کېږي، کوم کار ته لاس وراچې دغه کار سر ته رسي نه. انشاءالله العزیز دا وظیفه وکړه، د هغې نه بعد بیا خپل کارونه کوئ، بیا د هغې نه بعد چې کوم کار نه کېږي په هغې باندې شروع کوئ، انشاءالله العزیز الله پاک به پکې خیر او برکت د اچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې، الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه دالې پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات دا ختم کړي. چې څومره زمونږ او تاسو خواهشات دي، نیک تمناګانې دي، دا د الله پاک پوره کړي. زمونږ او تاسو په کورونو کې د الله پاک د رحمت فرشتې دا وګرځي. یاد ساتئ محترمو، نن چې کومه زمونږ وظیفه را دا ډیره زیاته زبردست را، یو قسم را نبوي نسخه مو ته ویلی شي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د خولې وینا ده او محترم فرمایي چې کله یو سړی داسې وي چې د هغه یو کار سازیږي نه، یو کار داسې وي چې هغه سر ته رسي نه، یو کار دی شروع کوي چې هغه کار د څنګه شروع کی هېڅ مس کې پاتې شي. یاد ساتئ محترمو چې څومره چا حاجات وي دا سر ته رسي نه، پوره کېږي نه. په داسې حالاتو کې محترمو منګه دا وظیفه شروع کو، انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به زمونږ او ستاسو کار دا په منټونو کې کوي. زمونږ او ستاسو کار کې محترمو ډیر زیات برکت وي. یاد ساتئ چې نن کومه زمونږ وظیفه را یا الله یا رحمان بحق بسم الله الرحمن الرحیم. دلته کې محترمو د یا الله لفظ پکې راغلی او یا الله الله پاک د هر سنه محترمو د بی نیاز لري. نو کله چې موږ د لفظ د یا الله وایو، تصور او ذهن مکمل کلاو کو پورے جهان پکې راګیر کو یا الله ای زما خدایا، مطلب ای د کل جهان خدایا. یا رحمان لفظ شکل وایو نو ذهن کې دا راوړي چې پوره دنیا کې څومره انسانانو ته رزق ملاویږي دا ته رحمان ورکوي، دا ته الله پاک ورکوي. رحمان داسې صفت د الله پاک دی چې د دې په ذریعه باندې الله پاک په دنیا کې انسانانو ته رزق ورکوي. بحق بسم الله الرحمن الرحیم. په حق د شروع کوم د الله په نوم باندې چې رحمان او رحیم دی. یاد ساتئ چې کلمې الفاظ هم ډېر زیات زبردست دي، دغه رنګه وظیفه هم ډېره اغلا ده. په بهترینه طریقه باندې محترمو دا وظیفه وشي، انشاءالله ضرور به اثر کوي. یاد ساتئ چې کله تاسو د ماسخوتن لمونځ کوئ، یا تاسو د ماسپښین لمونځ کوئ، یا تاسو د ماښام لمونځ کوئ، یا تاسو د سهار لمونځ کوئ، د هر لمانځه نه بعد ویلی شئ او چې کله تاسو ته موقع میلاو شي. یاد ساتئ چې سل پیرې به درود شریف ووایو، سل پیرې، بیا به د هغې نه بعد سل پیرې د الفاظ ووایو یا الله یا رحمان بحق بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله العزیز تاسو به تماشا کوئ، الله پاک به تاسو ټول کارونه دا محترم وسیده کی. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجات دا پوره کی او زمونږ ټول مشکلات دا ختم کی. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.